هغه چې دسی والي هغه لوخه جو خو د کودرو لوخه جو هغه خطر تا شوی مات شوی اوس دته څه چلو شو ډیزاستر پیدا شو اوس کرایسس پیدا شو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اوس د خاون په حیثیت باندې د خپل خزر ایساری چې تا خدای دې سي کاته دې څه کوي چې شورت جرغيږي چې شورت رغيږي جو هغه خبرېږي نو کو پس هغه راشي دا جنگ به سو ختمي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څه چلو کو بل لوخه د الماری نه راوغه ګور چې هغه ورسکه بسنګ الماری وا تاخو د تاخ نه بل لوخه راوغه اب هم د کودرو لوخه او دا سامان به ډرای زکو چې د خاور کې بنیس چې هغه را پدې کې خودل او ام دا پدې مات کې خودل او هغه روغ لخه هغه مړو کې لور کو وی غارت امکم ډېر خپل ټکې وی غارت امکم مورن غیرت وکړو لکه وقاری کې کنه لکه قار ولا ورغه نو غارت لپزی وی او هغه ویزال توایا اډو الموایا زکه سپیجن یو شاند کوی کوم دغه کودر لوخي دي نو ګوره څنګه پرابلم ډیزالو شو پرابلم حل شو نو سولوشن د پاره سمحه ته به د لوی زړه د کار اخلي دا غیر پروي غریب کی بجای درگذر بل یو دا خبره ده په کارکونانو کې جماعت کارکونه د تکلیف دینے کې بجای تکلیف سحنا بدلته خو یو پکې دی ویزو ته کېنم دی ویزو ته کېنم بل ویزو ته کېنم چې هر یو چې ته کېنه زبدي خو غرمو ته کېنم تکلیف سحنه کا جو کما مزای دا تکلیف دینه مې هغه مزه نشته یو کرسی دا ته پکې نه زب ولاړم په بس کې یو سیټ ته پکې نه زب ولاړم ز زور کوم ته زور کې جو جنگ شو اچ ته وای نه ته پکې نه زوم ته پکې نه دې ته ایثار وای او دا صحابه د مرګ په وخت کې کړو او بیس کله بل وی وبو وی غله وسه هغه بل وی وبو هغه وی غله وسه او څه چل دی په جلسه کې جنگو په کرسی جنگ شو او یو بل وټکاو په یو کرسی جنگي کړه اکثر په جلسه کې دا جنگي یا په یو سیټ باندې جنگي یا په یو هغه باندې جنگي دیو جنا د جماعت کارکنان چې تکلیف دینے کی بجائے تکلیف سہنا یو بل دے دے چې ته بس چل کے لوگوں کو گرانے کی بجائے یا چلتوں کو گرانے کی بجائے گرتوں کو تام لے گئے او کنه مونږه یو سړی په وټون لته نو هغه د بل چا سره ګرځي ته بوډا بابا دواړه مړ شو خدای وخه نو هغه پلانې مې د کمر سر ته رسولې یو د کړه ولا ورکوم اخلاصو منته دیتے ہوئے گرانا چلتوں کو گرانے کی بجائے گرتوں کو تامنا نو پته به کوشش کې چې چرته سو کرتاویږي چې زول الله سور کم اگر او چت کم زکه تخپل کریکټر بیلډینګ کې نو ستا کریکټر به الوی چې په هر ځای کې خلق دا وي تاسو به دینه یا خبره نه په کراچۍ کې ستا یو سو دغه دی منبران دي دغه کریکټر ته وګوره او ستا دغه الطاف حسین د وخت چې کوم منبران هغه ته وګوره ابل اور جمشید ټاون تاسو پیژنې په دغه کراچۍ کې یو جمشید ټاون پکې وو دغه چې کوم ډیسټریکټ ناظم د امکان په وخت کې هغه بل اور استلې په انډیا ته په انډیا کې اعلان کړی دی چې زما پلانې نوم دی او زه ما کتاب وکړو زه دوباره هندو کېږم زه اسلام پرېږدم یاره چې هندوان خوشاله شو وی ما ته خلق وای چې نوم بدل کا وی چې نوم بدل کوم نو بیا خو ډیر شي پرابلمز پیدا شي زما د بچو سرټیفیکیټس دي نو کو تاسو ماته دا نوم پرې دی نو یو طرف ته الطاف حسین دی هغه څه چل دی دغه گاډي والا نو موږ ته وی چې ته خو د دور ورځې نه وی چپ شه خبرې مکوه تختولې ما به تړلې ما به را باندې ټکلې چې څه پیسې ویرا نه واغسې نو سره پرې خودم نو بل پکې مونږ ورسنو نو مور حسن رحمت الله علیه چې کله وفات شو نو د داغوی بسوک وخلې په پښتانه وخی ام کېم والا وی ماجر دی وی پښتانه وخی نو چې کله منور حسن وفات شو نو پښتون تلو سراج الحق نوم او هغه په دې منور حسن کړ چې قرضې نو زې زموار ماته وای دیته وای ته کریکټر دومره بیلډ اپ کې چې بیا تر هغه خپل چې خلق وته وي دویم غټه خبره پکې ده خپل عیوب اور دوسرے کے خوبیوں پر نظر کله چې دا خوې د پکې پیدا شو یره د پلانې د سې د یره کوي ته ځان ته مړاو ګوره د خپل هغه سړی ته د پلانې څنګه دی هغه یره زه خو د خپل عیبونو د سوچ نه لاوزګار نه ما نو بل چاته ډو سم نه نو کم خلق چې ځان لشي او په خپل یره ز سار مال نه وخت تپاسم یره د خدای شان دی د خلینو می کنزل خيږي یره کله کله په خبره کې چې دروغ نه ویلي د بل د خندولو د پاره کله کله دروغ وام دا د الله پاک خوښ نه دی یره په زکات کې لکه کمزور هم د حساب کتاب را نه پاتې کیږي یره اجتماعات له په وخت نظم یره دار نه کیږي نه یو کس د جمعیت ډیر خملګر او ډیر قابل ډاکټر نه پلار ماته وی یره خلق ته ټینګ نشو او ډیر زیات دباو به پکېدو نو پلاني ځان بدل کو میدان نه منم وسنګه مېدا د بی غیرتۍ خبرې دا بیا کوم حق سره به تو درېږي داسې به څوک چې هغې دپاره به ته خپل پوسټ بدل کې
په خلقو بستا یو عظمت چاوشي او خلق بیا ستاره عظمت اعتراف کړه خو تاسو یو باندې کې چې کله د دین د خدمت او د دین د غلبې صلاحیت پتا کیږي او ته نه کې نو خدای بدل هغه سزا درکې کوم چې مغول حکمران لور کړی و وې څنګه ولور کړی و وې مغول حکمران کې لاول سوکو په دغه باندې په انډیا باندې چا حکومت چا کړو نو لاول پکې سوک راغی ظهیر الدین بابر نو بیا سوکو وی بیا همایون نو بیا سوکو نو بیا اکبر نو بیا سوکو وی بیا علمگیر نو په دې کې چې کم کسان له اخر کې شو هغه سو بهادر شاه ظفر نو بهادر شاه ظفر چې ډیر بیکاره لوخه ته جوړ شو نو د چربانګه پوری به وی خو جنکې به ګډولې او وینځو به الله سپ دغه چاپی کول بیا به چې غرمه را پاسې دو نو وینځي به ته وبچولې او انګريزان به مخامخ راغلو په دفترو کې بیکار خپل کار خلاص کړو نو په 1857 جنگ ازادي شو په 1858 کې ول ټول بچي ذبح کړل او دې چرته ولې ګورنګون ترنګون پیژنې نو رنګون ته ولې ګوالته په ګیرج کې چې کله مړ کېدو په 1862 کې مړو ادریس څلور کاله چې مړ کېدو نه د بادشاهانو د وینځي یا د خادمان ډېری وفاداری دي ته د بادشاه اوسم بادشاه ښکاری نو هغه غریب یالته خدمت کاوه د سره لګلې و نه په منډراله په انګريز گورنر پسې چې حضرت کا یا شاه جی کا تو سانس اکڑ گیا ډسنیک شو خرړاره شروع کو هغه وته په قلاره کې نه زخ پر سپېت دغه کومه ویختې منګز کومه मैं अभी अपने कुत्ते की कंगी करा रहा हूँ यहाँ से फारिग हो जाऊँगा उधर चला चिल्ला शुना मड़ो मैं बया बाद मर्ग दे नसीबी ना دیو جن د استازي موارده چې دی حالاتو ته بټینګيږي اذروایز سختی خو برازي خو کله چې په سختی ولې ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون کته دردېږي نو ولې دغه نه دردېږي په افغانستان کې کستا مجاهد دردېدو نو ولې امریکن دې نه دردېدو اوس کال ته کې په غزه کې ستا مجاهد دردېږي نو تا پته نشته خو د اسرائیل دغه فوجانو د صفت حل دی چې هغه د اسرائیل د آرمي چیف چې دی هغه وایي استعفا کوم دا خو ډېر ګران کار دی نو چې هغه باطل لپاره لګیا دي نو ته د حق لپاره لګیا شکل دیو جن خبره ده چې ته په 24 غنټه کې یو وخت ځان لور کې اور اپنے عیوب پر نظر رکھے او بل خبره ده اخیری خبره ده چې اپنے آپ کو کم از کم الاؤنس دے وی چنده پکار ده وی ورکه کنه ته به 1500 روپے ورکا یو بل به خامخا 100 روپے ورکی اپنے آپ کو کم از کم الاؤنس دے دوسرے کو زیادہ سے زیادہ الاؤنس دے ته 15 منټه لیټ راشي نو خیر دی ابل 15 منټه لیټ راشي نو راکاږي نه اپنے آپ کو کم از کم الاؤنس دے اور دوسرے کو زیادہ سے زیادہ امتحان کے وی اوس چې کوم صورتحال دی ردی مقابله چې تکه هغه دا چې نوجوان لڑکیاں خصوصا دستا د غریب نوزی بہت سے نوجوان یا ہاف مسلم ہے نصف مسلمان یا نان مسلم بنتے جا رہے ہیں چې ستا سره دا غمی چې زما د نوي نسل سره دا کیږي د دیو جن ستا په اجتماعاتو کې ستا د بچو شمولیت ستا د کور دغه چې کلاس یا د غریلو اجتماع یا د هغې په ځان نظر ساتل دا ستا ضروري دي ځکه چې په خلکو کې داسې وایرس ننوتی دی چې زنانه ونه 200 میله هغې ډاکټر صاحب بوتله سزای ته تله او هغې په لارې ټولې خبرې کولې د جماعت صفت یې کاو چې هلته لاړه نو هغې بیا ووي چې پی ټي آی له مې وډو دا وایرس دی ته کو ته هر څومره مینت کې نو ته و چې ستا په ذهن کې دا خبره ناستی چې لکه زمونږ سره اوس بل دا ده چې ستا مخکې مشرف تېر شوی هغه په تا څه چل کاو هغه میراتن ریس کاو هغه د جینکو سیټونه زیاتول بې حیایي خوروله نو اوس تا څه دی اوس تا هلته کې سلمان لګیا دی په عربو کې نو هغه د رقص کوي هغه د شرابو اجازت ورکړی او هغه بې حیایي اجازت ورکړی او دې خوا فلسطینی مري هلته هغه الته ډانس کوي دې ځای نه هغه هندو اکټره بولې وه په مدینه کې ګرځئ دا ستا لپاره یو چیلنج دی دې بل طرف ته په مصر کې 3 قسمه خلق دی یو عوام دي دا زمونږ دا ټرکونه چې ځي دا مصر ته ځي او د مصر نه بیا په بارډر چې په هره طریقه اوړي نو دا چې ځي نو دا عوام اس کو لوٹ رہے ہیں د خلقو حالت دوره خراب دی عوام اس کو لوٹ رہے ہیں فوجی اس کو روک رہے ہیں چې نسی به نه ځای انګریزان او کافران تلي وه په جړی جړل چې مونږ ځو مونږ دې پرېږده مونږ دې وګلځو یې مسلمانانو هغوی واپس کړل دا پلیټیلا وغیرہ چې په دې دریاب دا ټول انګریزانو دا ټول نان مسلمو هغوی ته انہوں نے روک دیا اور مولوی لوگ جو ہے جامع ازهر دې استالتا مولوی لوگ جو ہے وہ خاموش ہے مولان خبره نه کوي په حق خبره هغې نه بس کړل داسې حالت په تام راتلی شي د دې وجې نه په مصر کې لکه اوس
جامع اثر چې ستا په دین کا معامله کړی ده نو نور خبره خو سکه خو دا ویلې دي چې کومه خزه خپل میک اپ نشي خرابوله او هغه باندې غسل فرضي نو خیر ده په سر دې مسه کوي سر دې نه انځي ستا ویخ خرابوي چې کله ستا ویخ خرابي نه د دې ذمہواری به څوک کوي دا به ته کوي نو پتا پس ابراهیم کارت شروع شوی دی ابراهیم کارت دا چې ټول دینونه یو شان دي ټرمپ ته ویلي چې ټول به یو شان دي الله دې زمونږ د چیف اف سټاف بچ کی او خدای پاک دې چرته بیلارې نه کړي لکه څنګه چې په اپریشن سو مرسوس اپریشن بنیانی مرسوس کې خدای زمونږ عزت شروع کړو دا د بنیانی مرسوس برکتو دا د غسار په وخت کې د عملې برکتو دا د غي دعا برکتو خدای پاک دې دا برکت وانه لي خو ټرمپ پرشر کوي چې تاسو بداش ابراهیم کارت منای نو چې کله ابراهیم کارت خدای دې نه کې خدای دې نه کې تومانو نو نیم قران نه دې انکار وکوي دا څنګه وي ته په مانځ کې سوې غیر المغضوب علیهم ورپسې نه خدا غدینه ته چوي نو برپسې بل چې کم ته هغه دغه کې چې د ابراهیم کارت بلګرتیا ته کې نو دا غین علاوه چې تا ته کوم آیاتونه دي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم دا غین کارو کو نو چې ته وای چې ان الدين نو دین خدای ابراهیم کارت کو نغه ته تسول ان الدين عند الله اسلام نو خدای له پرځول بنو ورځي چې خدای له پرځول نو ورځي یو څو کارونه بکو په دې خپل خبره ختموم ته به کوشش کې چې ته د چانه به یریږي نه قرآن بزان ته بخامخ کې په قرآن کې سوی ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون کم خلق چې نه پويږي هغه پی ټی آی والی او کاغه ام ان ای والی او مسلم لیگ والی او کاغه ان پی والی او کاغه ارسو کې خو چې نه پويږي ته دغه خواهشات مه پوره کا یره وې دې بیا نه قلاریږي ما سره تبلیغ لته او مونږ به پدې ګشتونو ډېر ستړي کو نه هغه بیا واده و ما کور خطا کو ځکه چې هغه کور په دیهات کې نو دروازې خو پېنې د دیهات په کور لکه دغه پټو هغه کوټي نو هغه جنکې ګډې دی او ټیپ ته لګېدل نه بر پټنټ کې ور ماته بابا هغه غشتونه ماته ټول په دې ډانس لاړ وې دې مې سه روزي وې ټول دی خوړې دا ولې احواء الذين لا يعلمون ودا خو جنازه نه ده کنه چې ته ماته وای چې توبه کې دانه کې الله وی چې خو زه غره ته خبره کومه په خبره ځان پوکا نو چرته بدل علمون په احواو پسې نزي او ورپسې دار چې کوته پسې لاړې نو ولا ان اتبعت احواهم بعد ما جاءك من العلم تا تربیتی اجتماع ټینډ کړي وا دا آیاتونه تا ته در رسیدلو خدا نستا خدا نخواستا دا کارو کو نو مالک من الله من ولی د خدای ر دوستین مپته مکیگا ولا واق او نه به خدای په اخلاص کې خدای پاک چونی ولین هغه بادر شاه ظفر بدن جوړ کی الله دې مال تاسو له پیدا عمل توفیق راکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر